مونځ کوي پلار ماشوم سره کینی ورته بچی وایا لږ سبق تی واورئ دعا تی واورئ ورته د مشر اخلاق وښیي بچی کور ناست دی ګوره دا ته بچی کوم ځای ناست دی دا به ته سبا اجره کې د مشر سر ته ناست دی بچی داسې مه کښېنه مشر نه سړی خپو ته کښېني ښه بچی دغه ځای کې کښېنه ښه کور چېرته ډوډۍ ته کښېني او داسې تیز غونته راشي کور دی ماشوماني طریقه دې ورته وښیي بچی دا به ته سبا اجره کې د مشرانو نه مخکې شروع وکړي داسې مه کوه ښه چې مشران ناست دي نو ته غلی ناست یا نو چې مشران شروع کړي بیا بچی ته شروع کوه ښه د نبی علیہ السلام اخلاق ورته وښیي د نبی علیہ السلام اعمال ورته وښیي دا د مور او پلار ذمہ داری ده چې مور او پلار به دا کوي ادبوهم علی رضی الله تعالی عنہ هغې ته اخلاق وښیي وعلموهم اخلاق سره علم ورته وښیي د قرآن علم ورته وښیي د دین علم ورته وښیي نن وروڼو موږ سکول ته تقریبا ډیر بوځو خو موږ مدرسې ته نه بوځو اولادونه ګورئ موږ په مدرسه کې نه داخلو دا زمونږ کمزوري ده او دا زمونږ ګورئ د راروان وخت تباهي ده دا ماشومان به موږ د خپله لاسه تباه کړو موږ له پکار دي چې د ماشومانو د شریعت د علم سره تعلق پیدا کړو چې دی که د دنیا تعلیم کوي نو ځان له د هغه هم کوي خو ورسره د شریعت علم حاصل کی ګینې نو په دنیا تعلیم کې به مخکې لاړ شي د دین نه به خبر ني سبا به دهري شوی سبا به ملحد شوی سبا به انګریز شوی که مونږ به د خپله لاس نه به دا خپل بچی د اور کندې تارتاو کړو د چا په خپل بچي باندې د اور کنده سود ده د هیچ چا هم د خپل بچي باندې د اور کنده نه ده سود نو هر یو له پکار دي چې خپلو بچو له تعلیم ورکي او د قرآن تعلیم ولا ورکي د دین تعلیم ولا ورکي نن ما او تا وګورو زموږ په کلي کې مدرسه ده د کلیوال پکې نه وي دې ته زموږ پام نه دی او دا موږ ته اهم نه ښکاري چې موږ خپل اولاد په مدرسه کې داخل کړو هغوی د قرآن علم وکړي او د دین علم وکړي هغوی عالمان شي هغه د وخت رهنماګان شي هغه د خلکو د سترګو تور شي هغه خلکو ته د الله دین وښیي دا د مور او پلار ذمہ داری ده د مسلمان سترګې په دې یخیږي د یو عالم باره کې راځي ډیر وخت هغه جهاد کړو نو چې ته نو ښځې ته پیسې پرېښودلې ورته یې په دې باندې به خرچه کوې او چې ته نو امید د بیبي امید و نو یې که خدای دله بچی درکړه نو د هغه تربیت به پې وکړي او دی لاړو اوږدې اوږدې سفرې به وې پخوا ډېر ډېر وخت به سړی نه و جهادونه به مهم به نو په 30 کاله پس کور ته راغی 25 کاله 30 کاله پس راغی چې راغی نو د دې غرمې ټیم و بیبي له خواله لاړو بیبي سره خبرې کولې وې څه خرچه شته که نه مزدورۍ له به ډاري کو زما بیبي ورته وی اول جومات ته لاړ شه مونځ مونځ وکړه بیا راځه خبرې به کوو دی جومات ته راغی جومات کې ګڼه ده چې مونځ شو یو نوجوان ښکلی عالم هغه کېناستو د حدیثو کتاب یې راواغستو او طالبان کېناستل جومات ډک شو قلمونه دي خلک کېناستو او د عالم سبق شروع کو دې سړي ورته داسې نیغ نیغ کتلو او په سترګو کې غټې غټې اوښکې رالې وی چې ما خو ټول عمر جهاد کې تیر کو خو چې الله راله یو داسې بچی راکړی وی که نه چې د خلکو ته یې دا دین ښولی نو بس دا به زما ډېره خوشحالي وه او دې هلک ته ګورې په دې سترګو کې اوښکې راځي او جاړي سبق خلاص شو دی سبق ته ناست دی سبق خلاص شو دی روان شو کور ته
چې کور ته دروازې خواته ورسید د شانه ول یو کس پوګه باندې لاس کې خود وی بابا السلام علیکم هغه ته وعلیکم السلام وی تاسو به غلط شوي تاسو عمر لږ ډیر دی دا کور تاسو نه دی ته خو دې کور ته دننه کېږي خو دا کور تاسو نه دی هغه ورته داسې وکتل وی بچی خفه کېږه ما دا کور ستا نه دی هغه نوجوانه لږ ته وایي وی دا کور ستا نه دی دی دواړو دا خبرې کولې بیبي یې د دننه نه دا خبرې واورېدلې هغه را بهر شوه او ورې ورته کولاو کو وی دواړه راځئ دا ستاسو کور دی دواړه راځئ دا ستاسو کور دی هغه سړي ته وی تا د مونځ نه مخکې زما نه تپوس وکړو چې تا ته ما 10,000 اشرفۍ پرېښودلې وي نو څه پکې پاتې شتې او که نه دا هغه 10,000 اشرفۍ دي ستا نه وروستو ماله خدای زیه راکړو ما په هغه باندې سبق ووي دا جومات کې چې که معلم سبق وي هغه دا و هغه ارمان کړی وي چې ماله خدای دا زیه راکړو هغه بیبي ته ووي وی د یو تانیس تپوس دننه کوم ډېر په ښکلي ځای دی لګولي دي ډېر په بهترین ځای دی لګولي دي وروڼو د بنده سترګې په دې یخېږي چې بچی د قرآن درس کوي د قرآن بیان کوي او د قرآن مجید په قیامت کې به هم سترګې او سر په دې باندې اوچتي قیامت کې هم په دې باندې اوچتي